السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په صوابۍ کې ډېر غټ ظلم شوی دی چې دوه ښکلي ملګري په اتکاب کې ناست وو چې د شپې پې نامعلومه کسان راغلي دي او د اتکاب په دوران کې په چاړه باندې وهلي دي او ډېر بې دردۍ سره یې دواړه ملګري قتل کړي دي. د دوی څه دښمني وه او که نه بل څه لانجه وه. نو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په صوابۍ کې راپېښه شوې ده چې هلته کې دوه ښکلي ملګري چې هغو په اتکاب کې ناست وو او د شپې پې نامعلومه کسان راغلي دي او دواړه یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړي دي. د دې دواړو داسې څه ګناه وه ځکه چې ډېر غټ ظلم شوی دی. خو چې کله هم دواړو مور پلار سره لاړو هغو نه هم تپوسونه وکړل هغو دا ویلي دي چې نه هم چا څه لانجه شته نه هم د جایداد لانجه شته. خیر خدای خبر چې دوه ملګري په څه وجه قتل شو نامعلومه کسان د کوم سایډ نه راغلل. نو ملګرو دا هم یو سوال یا نشان دی ځکه چې یو سړی د الله پاک ته عبادت دپاره نه جومات کې ناست دي او دا خو د اتکاف ورځې دي. الله پاک د یو شپه په زرو شپو قبوله ده دومره غټ ثواب الله پاک انسان له په دې شپو کې ورکوي او داسې ظالمان خو هم شته چې هغو په دغه دوران کې راځي او خپلې بدلې اخلي. نو ملګرو ډېر خلک وایي چې دوی د دې دواړو خپلې کې یو جنۍ خوښه وه د هغه جنۍ په تعلقات کې دواړه قتل شوي دي. نو ملګرو خو چې کله موږ پول تحقیق وکړو دا ټولې خبرې دروغ دي. خدای خبر چې دا چا قتل کړل. ملګرو د صوابۍ پولیس له پکار چې دغه کسان زر ته زره ګرفتار کړي چې کوم کسانو دا د دوه ملګري خواږه ملګري چې دوی دې وخت کې د الله پاک په کور کې ناست وو الله په کور کې سوالونه کول. ملګرو ډېر د سوچ سمجھ ملګرو ډېر د افسوس مقام دی ځکه چې نن سبا د الله پاک په کور کې هم چاته پناه نه میلاویږي یو دشمن رادنده کېږي او د الله پاک کور کې دوه ښکلي ځوانان قتلوي او سریام ګرځي. نو ملګرو الله پاک د هغه کسان تباه او برباد کړي ځکه چې د الله پاک په کور کې بې ګناه وینه توی کړې ده. ملګرو که د چا هر څومره دښمني په خپل ځای ده خو چې یو انسان کله د الله پاک کور ته دننه شي نو هغه خو د الله پاک په کور کې خپله پناه واخلي. نه هېچا له هم داسې نه دي پکار چې هغه د الله کور ته دننه شي او هلته کې یو انسان وینه توی کړي هغه هم د بې ګناه انسان ځکه چې موږ کله هلته لاړو نه د جایداد لانجه شته او هېڅ لانجه نشته دواړه ډېر بې دردۍ سره قتل شو. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی. پولیسو له پکار دي چې زر ته زر د انکوایري وکړي او هغه ظالمان دې ګرفتار کړي چې کوم ظالمان راغلي دي او دا دوه ښکلي ځوانان ډېر بې دردۍ سره قتل کړي دي. نو ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګ ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.